دوستانو نن به موږ تاسو سره د مازیګر د مونځ په فضیلت او د مازیګر د مونځ په اهمیت خبره کوو. مونځونه خو ټول فرض دي او ټول مونځونه په خپل ځای باندې اهمیت لري، فضیلت لري، لیکن دو مونځونه داسې دي چې د دې په نورو مونځونو باندې فضیلت سیوا دی. د هغې خپل وجوهات دي، ځکه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې څوک د دوو یخو مونځونو اهتمام کوي دی به الله رب العزت جهنم ته نه داخلوي، یعنی دی به جنت ته داخلیږي. اوس د دې هرګز مطلب دا نه دی چې ګینې بس دا دوه مونځونه به کوو او نور درې مونځونه به پرېږدو. نه، د دې مقصد دا دی چې کوم انسان دا دوه یخ مونځونه کوي، انسان ته دا دوه ګران دي. هغې وجه څه ده؟ یو د مازدیګر مونځ دی، چونکې علما فرمایي، موږ د علماو نه اورېدلي دي چې دغه د مازدیګر په وخت کې د انسان تقاضې ډېرې زیاتې شي، مصروفیات ډېر زیات شي، د کور کارونه شي، نور مسایل شي، نو دی په منډو تړلو باندې په دغه منډو تړلو کې چونکې دی مازدیګر مونځ ته ټایم وکاږي او د مازدیګر مونځ اهتمام دی کوي پابندۍ سره. او دویم د سحر مونځ چونکې دی د خوب نه پاڅېدل انساني فطرت او د انساني تقاضا دا ده چې دا انسان ته ګرانه وي، د ده زړه نه غواړي چې دی د ګرمې بسترې نه پاڅي او دی په یخو اوبو اودس وکړي او دی جومات ته روان شي. نو چونکې دغه وخت هم انسان ته تکلیف وي، ګرانه وي انسان دپاره، نو ځکه آقا نامدار صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې څوک دا دوو مونځونو اهتمام کوي دی به جهنم ته نه ځي. وجه یې دا ده چې څوک دا دوه مونځونه کوي چې دا ټولو کې ګران دي، اسانه خبره ده، ښکاره خبره ده چې باقي درې مونځونه خو آسان دي. چې څوک دا دوه ګران مونځونه کوي دا کنفرم خبره ده چې ابه دا آسان مونځونه هم بالکل نه پرېږدي. دوستانو د مازدیګر د مونځ چې څنګه فضیلتونه هم ډېر زیات دي او د سحر د مونځ نو داسې د دې د پرېښودو وعیدونه هم ډېر زیات دي. هغه داسې وایي چې چا نه د مازدیګر مونځ قضا شو، دا داسې ده چې ده ته اچانک خبر میلاو شي چې ستا رشته دار ټول هلاک شو او ستا مال، کور، اولاد دا هم تباه شو. یعنی مفهوم یې دا دی چې د انسان مازدیګر مونځ پرېږدي، دا داسې ده چې لکه د ټول رشته دار، اهل و عیال او مال و متاع هر څه تباه و برباد شول. دوستانو وایي چې کله انسان په قبر کې کېښودی شي، که دی سحر ښخ شي، که دی مازدیګر ښخ شي، که دی ماښام ښخ شي، که دی د شپې ښخ شي، فرشتې ده ته راشي او ده نه په قبر کې تپوس کوي، سوال جواب کوي چې خانجي پاسه که نه، اوس په ته د دریو سوالونو جواب ورکې. وایي دا انسان قبر کې کینی، وایي دی دا سترګې مخې او دی فرشتو ته وایي چې یاره صبر وکئ، ما دی چې وایي بره وګوري ده باندې به وخت د مازدیګر وي، وایي دی به سترګې ومخې او دی به فرشتو ته وایي یار تاسو صبر وکئ، ما نه د مازدیګر مونځ قضا کېږي چې زه د مازدیګر دا مونځ ادا کړم، بیا به نور ګپ لګو. دوستانو دا څومره د فضیلت خبره ده چې انسان به فرشتو ته وایي چې تاسو صبر وکئ، او هغه فرشتې چې هغه روایاتو کې راځي، حدیثو کې راغلي، علماو نه تاسو اورئ چې ډېرې خطرناکې فرشتې وي، نو دی ورته وایي چې تاسو لږ صبر وکړئ چې زه د مازدیګر دا مونځ وکړم، دا مانه قضا کېږي، بیا به خبرې کوو. وایي فرشتې پوه شي چې پیر صاحب خو کامیاب دی،
نو دا به هغه چاته نصیب کیږي چې چا په دنیا کې د مازدیګر د مونځ اهتمام کړی. اوس دوستانو مونږ او تاسو د ځان سره واده وکړو، د خپل الله سره واده وکړو چې نن نه پس به مونږ د مازدیګر مونځ بالکل نه قضا کوو. مونږ په کور کې ګلکار لګیای، مونږ په کور کې کاریګر لګیای، آیا یو خښته لګي یا دوه خښته لګي، مونږ هغه ته یو رده سیوا ولګو هلته مونږ د مازدیګر مونځ لړ شي. څومره د نقصان خبره ده. یا مونږ بهر ملګرو سره ګپ شپ لګو، فضولیات، یو خبره بله خبره، دیره کې دکان کې د مازدیګر مونځ لړ شي. نو د الله خوب نبی فرمایي چې دا داسې ده لکه چې تا نه ستا ټول مال اسباب رشته دار هلاک شول. اوس دا یقین زموږ ستاسو په زړونو کې کوشي د چا چې د الله د نبی په خبره کې دوستانو شک وکړو، یقین یې ونه کړو، دا ډېره د نقصان خبره ده. هغه په د اسلام نه خارجېږي. او دوستانو همدغسې د سحر مونځ باره کې راځي، علماونه مونږ اورو وایي څوک چې د سحر مونځ د جمع سره وکړي دا وایي د شیطان خلاف لومبۍ فتح حاصله کړه. نو کوم انسان چې د شیطان خلاف لومبۍ فتح حاصله کړي نو ظاهري خبره ده چې دی به ټول د شیطان نه محفوظ وي. څنګه چې دوستانو سحر مونځ سړی د جمع سره وکړي، د الله په حفاظت کې راغی او بیا ورپسې سوره یاسین او د قرآن تلاوت وکړي. الله رب العزت وایي چې بس اوس تا خپل کار وکړو، اوس زما کار دی، تر ماښامه پورې ته ټینشن فری اوسه. نو دوستانو خپل هم په دې عمل وکړو، نورو مسلمانانو سره هم شیر کړو. دوستانو که تاسو باندې زموږ دا خبرې ښې لګي او د تاسو دپاره فایده مني نو زموږ دا پیج فالو کوئ چې همدغسې خواږه خواږه حدیثونه موږ تاسو سره شیر کوو. دا صرف د علماو فرض نه دی، دا د هر مسلمان فرض دی چې څه واوري او هغه بل مسلمان ته ورسوي. او بیا د آقای نامدار حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم ختم المرسلین د حدیث مبارک دی وی الله رب العزت د هغه چهره تر و تازه ساتي چې څوک زما خبره واوري او بل مسلمان ته ورسوي. دوستانو راځئ چې د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم په دې حدیث کې خو موږ داخل شو، په دې دعا کې موږ داخل شو او الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا زموږ په حق کې قبول کړي. دوستانو امید لرم چې تاسو به دا مخکې مسلمانانو سره شیر کوئ او خپل عمل په عمل کوئ. الله په عمل